په نادرا کې دا کار چې دی دا نن وکړئ چې ستاسو شناخت چې دی دا محفوظ شي او سبا ورځې تاسو ته مشکله چې ده دا نه جوړېږي چې د بینک اکاونټ یا سیم یا داسې قسمه قسم تاسو کارونه کوئ چې ستاسو شناخت چې دی هغه د حکومت سره پروت دي. ځکه اکثر ځینې کسانو ته په ګوتو لګولو کې چې دی مشکل راځي او دا پروګرام چې دی دا نوی دی ورځې وشوې خو موږ په ویډیو نه وه جوړه کړې نو اوس یې په ویډیو جوړه کړه. تاسو ټول له پکار دي چې دا په خپل استعمال کې چې دی دا راولئ ځکه د نادرا له طرفه چې دی دا تاسو ته مکمل فری چې دی دغه سهولت درکړه کېږي الان ساعت د 10 روپۍ نشته. نو تاسو چې کوم نادرا دفتر تاسو به هلته ځئ او دغه کار چې دی دا به کوئ ځکه که ستاسو په ګوتو کې مشکله راشي نو ستاسو شناخت چې دی دا بیا نه کېږي. تاسو په نادرا کې که بیا ګوتې لګوئ ستاسو ګوتې نه لګي نو هم ستا شناخت چې دی دا پته نه لګي دا د چا زوی دی دی په کوم ځای کې اوسېږي لکه ستا ریکارډ چې دی د سره او سر نه پروت نو په ګوتو کې چې دی زیاتر کسانو ته دغه مشکله چې دا راځي او په راتلونکي وخت کې تاسو ته راتلی هم شي. نو اوس نادرا چې دی آیرس سکین چې دی دی سره لکه ستاسو سترګې چې دي دا به سکین کېږي. نو چې سترګې سکین کېږي نو دا د ټول لپاره دی داسې نه دی چې دا د ماشومانو لپاره نه وي که د 3 کالو ماشوم وي او که د 80 کالو یا د 100 کالو بوډۍ د ټول لپاره چې دی دا پروګرام دی چې هغه به هلته کې ځي او سترګې چې دی دا به سکین کوي چې ستاسو سترګې چې دي دا سکین شي نو دغه ډیټا چې دی دا به هلته لاړ شي او په دغې باندې چې دی ستاسو شناخت چې دی دا به کېږي نو ستاسو شناخت چې دی هغه به د دې د پترو باندې چې دی دا به محفوظ شي او په راتلونکي وخت کې کېدای شي دغه سیسټمونه دا دوکانونو ته راوځي سیم به هم تاسو ته په دغې تر میلاویږي په بینک کې به هم اکاونټ کولاویږي ځکه چې دومره غټ ماشین نه دی نو د هغې پترو باندې چې دی دا کېدای شي. نو تاسو له نن تله پکار دي خپل ماشومان هم د ځان سره بولی شي چې هغه لاړ شي او د هغو سترګې چې دی دا سکین شي او ستاسو دغه ډیټا چې دا د نادرا سره محفوظ شي چې ستاسو شناخت چې دی دا په غلطو ځایونو کې چې دی دا استعمال نه شي. دغه شان د ستاسو شناخت چې دی دا اکثر په غلطو ځایونو کې استعمالېږي نو د هغې په تر باندې چې دی ستاسو شناخت چې دی دا به په غلطو ځایونو کې نه استعمالېږي او ستاسو شناخت چې دی دا به محفوظ وي. نو نن لاړ شئ او دغه کار په خپله هم وکئ او خپلو ماشومانو له چې دی هغې له هم وکئ.